السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنن ون نیوز کتون کو مونږ بدن تاسو سره د 400 یو واقعي شیر کوو کوم وګورو. نن سبا زمون پښتانه لګیدلې دي پزمکو باندې جګړه کوي په معمولی ځمکې د هغې باندې جګړه کوي. خپل خوږ ورور بیلي، خپل خوږې رشتې بیلي، خپل خواږه ماماګان بیلي. لکه مطلب کم د وینې رشتې دي هغه په دې ځمکو باندې دی بیلي. مطلب دا چې مونږ هر پښتون دا کوشش کوي چې مونږ د ماماګانو نه د ایسي والو مطلب لګیا دي، هر پښتون لګیا دی چې مونږ دا ځمکه واخلو. مطلب چې مونږ د رشتہ دارانو سره کم ایسه کیږي، کم ماماګانو سره زموږ کم ایسه کیږي چې هغه ځمکه مونږ خامخا والو. هغه د عدالت په ترو باندې ومولي، کو په ټوپکې، کو په تمانچې، کو په ډز ډوزي، کو په هر څه وي، خو هغه ځمکه زموږ پښتانه دي. خو دا پښتانه چې کم دي دی پکې خپلې خوږې رشتې چې کم دي هغه په وینو کې لاهو کی. مطلب څوک خوږ ماما ولي، څوک ورور ولي، څوک ولي، څوک فیملی کې یو شمېر د ځمکو لانجې راځي. څنګه تاسو وینې روزانه رپورټ کیږي. خو نن به تاسو سره د 400 یو کیس باندې خبرې کوم. 400 کې پرون داسې واقع راغلی جوډیشنل کمپلیکس مخې ته، هلته کې د دوو ګروپونو فایرنګ شوی دی. مطلب او د دوو ګروپونو کې تقریبا ویل کېږي ذرایعو دا وایي چې 3 کسان پکې مړه دي او 9 کسان پکې زخمیان دي. هغه کسان خو چې کوم دنو 400 نږدې هسپتال ته وړي دي، زخمیان او مړي دواړه. وګورانو کتونکو کوم وګورو چې دا صرف د 400 خبره ده سره زنه کمزور ورال ټول کې پی کې خبره کوم. مونږه نن سبا بس د ځمکې ځان ته ډېر زیاتې خوږې کړې دي. دا ځمکې هم د انسان نه پاتې شي. مطلب دا انسان واپس د قبر ته ورکوز شي، د دنه دا ځمکې پاتې شي، د دنه دا بنګلې پاتې شي، د دنه دا کور پاتې شي، هر څه دې پاتې شي، دکې قبر ته ځي. خو موږ انسانان، موږ پښتانه خصوصي سپیشلی موږ پښتانه بالکل نه پوهېږو. موږ وایو چې نه دا یو مرله ځمکه ده، دا به خو زه خامخا لم په معمولي مرلو. لکه مطلب ډېر الویل جایدادونه هم نه وي، وړې کورونه، وړې کمرې وي، خو بس په هغې باندې دوی ولېږي خپل ورور ولي، خپل ماماګان ولي، خپل چې څه د وینې رشتې هغه دی ولي. بیا پې وروسته ستومانه وي. ډېر موږ لیدلي دي چې بیا پې ستومانه وي، بیا پې خفه وي چې دا ولې ما دا کار داسې وکړو، هغه ځمکه ده هغه م رانه پاتې شو. هغه په خپله بیا ډېر زیات ستومانه وي. خو تاسو وګورئ چا چې هم په ځمکه باندې قتل کړی دی، چا چې هم په ځمکه باندې ډز کړی دی، هغه د بیا وروسته بیکګراونډ وګورئ، هغه ابتخایي په خپل کار باندې ستومانه وي. ګران کتونکو دغه شان پرون هم په 400 جوډیشنل کمپلیکس مخې ته دغه واقعه مخې ته راغلی ده چې هلته کې د دوو ګروپو جګړه شوې ده چې پکې 3 کسان مړه شوي دي او 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. پولیس تر مخه څه کسان گرفتار کړي شوي هم دي. د دواړو سایډونو نه پولیسو څه کسان گرفتار کړي دي. خو ګرانو کتونکو زه تاسو ته دا وایم چې د خدای او د خاطرو کې او د خدای د رسول خاطرو کې چې مطلب په دې ځمکو باندې جګړې مه کوئ. زه وایم چې داسې ورځ به نه وي چې میډیا ته د ځمکو دا لانجې چې کوم دي په دې باندې قتل نه شوی. زه وایم چې دا داسې ورځ به نه چې دا مونږ میډیا والو ته نه رپورټ کېږي. د سهار چې پاسو خامخا څه ناسه یو کیس رپورټ شوي چې دی په ځمکه باندې ورور وویشتو، خور وویشته، پلانګي وویشتو، ماما یې وویشتو. نو ګرانو کتونکو تاسو ته زه دا جوړېلی وم چې ګرانو کتونکو تاسو قتلونه مه کوئ په ځمکو باندې. دا ځمکې پاتې دي. تاسو ته زه بار دا خبره ځکه کوم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې دا ډېر کسان لړ شي، څونه مالدار ترین انساني هغه مړ شي، ځان سره څه یوسي. تاسو چرته څه لیدلي دي چېرته ځان سره بنګله وړې ده، ګاډۍ وړې دي، څه یوسلي تاسو چرته لیدلي دي؟ دا کپن کې غریب لړ شي، دکې خورو کې خف کې. نو تاسو ته زه ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې په معمولي مرلو ځمکو باندې، په معمولي ځایونو باندې بالکل جګړې مه کوئ. دا زموږ پښتون سره ښایي نه. خو نن سبا زموږ پښتون خو په دې نه بس یو دغه جوړ کړی چې ځمکه ما وانه غشته، د ماما نه مې وانه غشته، د رور نه مې وانه غشته. نو بس دا خو ما ډېر لوی د بېغیرتوب کار وکړو. نو ګرانو کتونکو تاسو ته زه درخواست کوم چې دې څیزونو نه بالکل دا ذهنونه پاکې کو پر ځای دلې درکوي ټیک ټاک کو نه درکوي. نو بس جانجو کنجو ته پکې اجت نشته چې ته پکې خپل وینې کمې رشتې هغه پکې ته بیلې. نو ګرانو کتونکو تاسو ته درخواست کوم چې دې څیزونو نه ځان وساتئ. دا 400 کې یو واقعه راغلی او هغه مې د سره شیر کړه چې 2 فریقینو ترمنځ ډزې شوي دي چې پکې د 2 فریقینو نه 3 کسان مړه شوي دي او 2 کسان پکې زخمیان شوي دي.
پولیس پکې گرفتاری هم کړې دي. د دوه ګروپونو نه کسان نیولې دي. دا 400 جوډیشنل کمپلیکس مخې ته دا فایرنګ شوی دی. دا سره به ما یو ویډیو یو اپډیټ سم د سره ما شیر کړل او بل ما پکې تاسو ته یو میسج هم درکو چې ګرام کتونکو پزما کو باندې بالکل جګړه مکوي. ملګری کی اجازه د الله پامان.